السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی الله علیه وسلم د هغه د توحید قیام او د لپاره کوشش کول وو او د هغه د بندګانو د حقونو دغه د بندګانو حقونه پوره کول وو او بیا دا هم چې یو امت یو واحد امت جوړېدل او یو بل سره د رونو په شان اوسېدل دا مقصد وو. خو نن د دغه دعوې نه باوجود چې مونږ کلمه وایو او په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې یقین لرو، زموږ ترمنځ تفریقه ده، وحدت نشته. زموږ عملونه هغه نه دي چې د کم تعلیم مونږ دعوه کوو. نتیجه دا ده که مونږ د مسلمانه دنیا په موجوده حالت غور وکړو نو دا انتهایی د فکر قابل حالت دی. ځینې اسلامي ملکونه داسې دي چې قدرتي وسایل لري، دولت لري، خو دې نه باوجود د دنیا د طاقتونو مخې ته د هغوی سره خاص مقام شته او نه د دین د ترقۍ لپاره هغوی څه خاص کردار لري او نه د اسلامي تعلیماتو باندې عمل لپاره هغه کوشش کوي چې کوم پکار دی چې وي. او د دې نتیجه بالکل ظاهره ده. حضور فرمایي لکه څنګه چې ما مخکې هم ډېر ځل ویلي دي چې بیا اغیار د دغه صورتحال فایده پورته کوي. نو مسلمانانو، حکومتونو، سیاستدانانو او چې کومې باچایي دي هغې ته پکار ده چې صرف د خپل ذاتي مفاداتو د ترلاسه کولو په ځای دا کوشش کوي چې مونږ د یو اسلامي ملت په حیث به یو کېږو او دې لپاره به مونږ ښه پوره کوشش به هم کوو. چې کله دا وي عمله بیا مونږ د دنیا د حملو نه به بچ کېدی شو، عمله به مونږ خپل وقار قایمولی شو او عمله چې کوم د اسلام مخالف طاقتونه دي هغوی به ودرولی شو چې زموږ ترمنځ هغوی اختلافات پیدا کوي. او دې لپاره به مونږ ته په دې خبره غور پکار وي چې خدای پاک په دغه زمانه کې انتظام څه فرمایلی دی. هغه کم خدایي انتظام دی چې که مونږ پې عمل وکړو یا هغه ومنو نو مونږ د دغو خبرو نه بچ کېدی شو او یو واحد ملت جوړېدی شو. د خدای پاک انتظام دا دی چې هغه مسیح موعود رالیږلی دی دې لپاره چې هغه د یو واحد امت جوړ کړي. نو مونږ ته په دغه خبره هم غور کول پکار دي چې کله دې باره کې مونږ سوچ کوو دا د اسلامي دنیا چې کوم ملکونه دي مسلمانان که هغوی په دغه خبره سوچ کوي نو مله د ځان خلاف چې کومې فتنې راوچتېږي او فسادونه نو هغې نه به ځان بچ کولی شي.
بهرحال د احمدي په حیثیت کې د احمدیانو په حیثیت کې زموږ کوشش او دعا عمده ده چې خدای پاک دې مسلمان امت یو کړي او دوی د هغه فسادونو او د ظلمونو نه بچ کړي چې پکې نن سبا دوی گیر دي چخړي کېږي لګیا دي. د دنیا د حالاتو باره کې حضور فرمایي زه د یوې مودې راڅخه خبره کوم لګیا یم. مخکې خو خیال دا و چې شاید چې صرف یورپ او نور چې کوم غربي ملکونه دي هغوی به د دغو حالاتو وجه جوړیږي، خو هغوی خو جوړیږي لګیا دي، خو په خپله بیا اسلامي ملکونه هم د دې وجه جوړ شوي دي، ځکه چې همدغه غربي طاقتونو مخکې په اسلامي ملکونو کې فساد جوړ کړو او بیا دغه فساد ورو دوی فساد له دوی نوره هوا ورکوله او د یو نه بل ملک ته داسې دوی دا مسلسل خور کړی دی. د دې شاته د دې منصوبې څه دي دا بیخي ظاهره خبره ده چې هغوی د خپل د طاقت په ذریعه د دغه ملکونو په وسایلو باندې قبضه کول غواړي او دا په خپل استعمالول غواړي. ځینې عرب ملکونه دي چې دولت هم لري لکه حضور فرمایي ما مخکې مو وویل، خو دې نه باوجود دا غربي طاقتونه دوی د خپل د لاس د عرب ملکونه د خپل د لاس لاندې کړي دي. بهرحال دا خبرې یوې مودې نه زه کومه لګیا یم د دغه خلکو مخې ته د اغیارو مخې ته او د خپلو مخې ته هم، او نن د دې نتایج موږ ډېر واضح ګورو لګیا یو. دا خبره موږ ته همیشه یاده ساتل پکار ده چې دجالي طاقتونه هېڅ چېرې دا نه غواړي چې موږ مسلمانان په امن او په سکون ژوند کولو وویني. د دوی اصل اجنډا هم دا ده چې همیشه د په مسلمانې دنیا کې د فساد پیدا کیږي. دجالي طاقتونه همیشه دا دوکه ورکوي چې که عربو ملکونو کې چېرته چې تیل دولت یا نور وسایل دي هلته موږ د امن د قیام لپاره تاسو سره معاهده کوو، خو حقیقت کې د هغوی اندروني منصوبې څه بلې وې او دا نن واضحه مخې ته راغلی دی. نو نن دا زموږ کار دی چې موږ د دعاګانو په ذریعه په خاص طور د خدای پاک مخې ته ټیټ شو او د مسلمانې دنیا لپاره د خاص دعا وکړو. د دې دا وخت ډېر زیات ضرورت دی. نن سبا د جنگ د جایزه اخیستو لپاره دا چې کوم روان دی په مشرق وسطه کې موږ ګورو دا خبره ډېره واضحه شوې ده چې امریکې په ډېرو مسلمانو ملکونو کې خپلې فوجي اډې قایمې کړي دي. خو څه لپاره؟ د دې وجه څه ده؟ آیا د دغه ملکونو د حفاظت لپاره؟ آخر دا عرب ملکونه خطره دي دغو عربو ملکونو ته خطره د کمه پیښه وه. دغه طاقتونو دا خطرات په خپله پیدا کړ او بیا دا تصور قایم کړو چې تاسو خطره لرئ ځکه ستاسو حفاظت لپاره ضروري ده چې دا ډېرې جوړې کړی شي. او د چا نه چې دا خطره وه مسلمانانو ته کېدای شوه د هغه خلاف خو به دا هېڅ ډېر نه استعمالیږي خپل طاقت یا وسله، یا بیا مسلمانان په دغه خبره قایل کړی شو د هغوی له طرفه چې موږ له اډې راکئ موږ به ستاسو مفادات او ستاسو تجارت له به فایده ورکوو، حالانکه د هغوی اصل مقصد په دغه علاقه کې په دغه خطه کې دا و چې کم طاقتونه چې د دوی خلاف دي په خپله د هغې په مقابله کې دی په مضبوطو بنیادونو د خپله موجودګي قایمه وساتلی شي. که عربو ملکونو ته څه خطره وم نو هغه هم د دغو طاقتونو په خپله پیدا کړې وه، ګینې د هغې یو بل سره داسې د خطرې خبره نه وه. بهرحال دوی د اډې دې لپاره قایمې کې چې په خطه کې د دې برتري دې قایمه پاتې شي. په غیر اسلامي دنیا هم
او په اسلامي دنیا هم دوی خپله برتري قایمول غوښته. ایران همیشه نه د دې په سترګو کې خار و او د عقاید د اختلاف په وجه ځینې مسلمان ملکونه هم د مخالف وو او د دې فایده بیا دغه طاقتونو پورته کړه، ځکه چې د اسرائیل خلاف د ایران پالیسي زیاته سخته وه. ځکه هغوی هم دا مناسبه وګڼله چې د عرب ملکونه دې په څه طریقه راضي کړی شي چې هلته د اډې قایمې کړی شي چې د اسرائیل تحفظ یقیني شي او د ایران ویرولو لپاره خپله موجودګي د هم قایم وساتلی شي. دا خبره بیخي ظاهره ده او موږ د دې نتیجه کتلې ده چې دغه اډو په وجه په عربو ملکونو هم د حملې امکاناتو چې بیا آخر ومشوه او د هغې معیشت هم تباه شو. چېرته چې د تیل دولت دی یا سیاحت دی په هغې باندې منفي اثرات پرېوتې دي، پریوزې لګیا دي او پرېوتې دي. د دغه صورتحال فایده هم دغه طاقتونو ته شوې ده او آینده به هم کېږي، ځکه چې کله هم جنګ کېږي او اقتصاد متاثره کېږي نو ظاهره ده چې مخالف فریق هم بیا جوابي حمله کوي او د نورو د اډو د تباه کولو کوشش کوي. چونکې دغې د ایران سره جنګ و نو ځکه ایران هم بیا هم هغه څوک چې کوم نن سبا موږ ته ښکاري لګیا دي چې هغه په عربو ملکونو کې موجود چې کوم د امریکې اډې وې د هغې نشانه که هغې تباه که نقصان یې ورته ورسول. یو د عربو صحافي دی هغه پرون دا لیکلی دی چې عربو ته محتاط اوسېدل پکار دی، ځکه دا ټوله حمله چې دا ویل کېږي چې دا ایران کوي لګیا دی، دا ایران نه کوي لګیا دی بلکې کېدای شي چې دا امریکا او اسرائیل په خپله کوي، دا په خپله هم دوی کولی شي. که مخکې حمله ایران کړې هم ده نو اوس دې نه به دوی فایده پورته کړي. د ځینو حملو خو تردید هم ایران کړی دی او هغه دا هم لیکلي چې ممکنه چې په یو وخت کې امریکا او اسرائیل د دغه جنګ نه وځي او دا مسلمانو دنیا به بیا مسلسل یو بل سره جنګېږي. همدا چې هر څه چې کوم هغوی غوښته. حضرت خلیفة المسیح رابع رحمه الله تعالی د عراق د جنګ دوران دا انتباه فرمایلی و چې اوس دا فساد په دنیا کې به خورېږي. کاش که مسلمانه دنیا دغه خبره باندې پوه شي او اجازه دی اوس اجازه واخلي دی چې د عراق د جنګ سره نورو مسلمانو ملکونو کې هم د بدامنۍ د خورولو کوشش شوی دی، پای کې فساد پیدا کړی شوی دی. او د هغې نه پس او د هغه وخت راسې په نورو مسلمانانو ملکونو کې هم مسلسل بدامني پیدا کېږي لګیا دی چې ته هېڅوک هم انکار نشي کولی. بعض مسلمانان ملکونه دي چې د یو بل خلاف جنګېږي هم لګیا دي. دا مونږ ګورو په مسلمانه دنیا کې. حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وویل چې دا بدامني هم د دغه غربي طاقتونو دا بدامني هم دغه مغربي طاقتونو خوره کړې ده او په ظاهره د دې د ختمېدو امکان نه ښکاري سوای له دې چې خدای پاک څه خاص تقدیر وي او د هغې لپاره به بهرحال دې ته به کوشش کول پکار دي او موږ ته دعاګانې کول پکار دي چې خدای پاک دې او موږ ته بهرحال دعاګانې کول پکار دي چې خدای پاک د مسلمانه دنیا د دغه بدامنۍ او د فساد نه بچ کړي او محفوظه دې وساتي او مسلمانه دنیا او مسلمانانو ته پکار ده چې هغوی د پرم نشي او په یو بل سره د ورونو په شان اوسېږي. عمده اسلامي تعلیم دی، دا نه چې د یو بل د دې مرۍ پرې کوي. نو دا زموږ کار دی او یوې مودې راسې موږ کوشش کوو لګیا یو
چې خپل او پردي دواړه د ظلم نه منع کولو لپاره د دوی له اګایي ورکو، دوی خبرداره کو. ځکه چې دا ظلم اوس چې څنګه ورځ تر ورځه زیاتېږي لګیا دی، نو دې نه داسې ښکاري چې په لویه پیمانه به یو نړیوال جنګ کېږي. بلکې ځینې تبصره‌نګار د مغرب چې کوم دي د هغوی په خیال خو نړیوال جنګ شروع شوی هم دی. او زه هم دا وایم، حضور فرمایي زه هم دا وایم چې شروع شوی دی. خو که اوس هم مسلمانه دنیا د عقل نه کار واخلي، هوش کې راشي، یوشي او یو بل سره هغوی کینې غور و فکر وکړي، نو اوس هم د دجال د فتنو نه محفوظه پاتې کېدی شي. دوی د دنیا جایزه واخلي وګوري، نو دا وخت خطره ډېره لویه ده. لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل چې هر څوک په خپلو د هر چا خپل مفادات دي، او چې د انتها درجې خودغرضي پیدا شي، نو بیا انسان بل هېڅ سوچ نه کوي، صرف ځان باره کې سوچ کوي. نو موږ ته به دا کتل پکار وي چې که په دنیا کې فساد کمول دی، نو دا به صرف په خپل حق اخیستو نه کمیږي، بلکې حق به ورکول هم وي. که مسلمانه دنیا په دغه خبره پوه شي او غربي او په لویو طاقتونو کې موجود خپل چې کوم همدردان دي، هغوی ته دې دا ووایي چې د امن د قیام لپاره به تاسو به خپل څه حقوق پرېږدئ، بلکې حقوق به څه پرېږدئ؟ هغوی خو پخپله د نورو حقونه وایي لګیا دي. هغوی ته به دا ویل پکار وي چې تاسو ته هم پکار ده چې د انصاف نه به کار اخلئ، ومله موږ په دنیا کې امن قایمولی شو. او دې لپاره لکه څنګه چې ما وویل د یوې مودې راځي زه د خلکو پام دې طرف ته ګرځوم، او هماغه خلک چې هغه وخت پیدا وي زما خبرې به چې اورېدی چې ته د دنیا باره کې ډېر مایوسې خبرې کوې، داسې خبرې کوې چې مایوسي ترې پیدا کېږي، یو د منفي قسم تصور ته لري چې په دنیا کې چې دنیا په خطرناکه جنګ کې شامله شي. هماغه خلک دي چې نن پخپله هغوی دا ویل شروع کړه چې یو څو کاله مخکې چې کوم څیز موږ ناممکنه ګڼلو، هماغه څیز اوس ممکنه شوی دی او جنګونه شروع شوي دي. د دوی خپل تجزیه نګاران چې په امریکا او په یورپ کې ناست دي، اوس هغوی دا لیکل شروع کړي دي چې نړیوال جنګ شروع شوی دی. لکه څنګه چې مخکې ما وویل دا به اوس زیاتېږي، تر څو چې دا خلک خپل د غلط قسمه مفاداتو د ترلاسه کولو کوششونه کوي، د دغه خطرې کمېدو هېڅ امکان نشته. چې کله جنګ کېږي نو نقصان د دواړو طرفونو کېږي. اوس په مشرق وسطا کې چې کوم جنګ روان دی، نو هسې په وینا خو د امریکې جنګ دی چې په ایران په حمله کړی، په ایران باندې د حملې نه وی دا شروع کړی دی، خو ایران په واضحه طور دا انتباه ورکړی دی مخکې چې که په موږ حمله وشوه، نو په عربو ملکونو کې چې د امریکې کوم اډې دي، نو چې کوم موږ د خاص مقصد لپاره جوړې کړې وې، نو اوس هغه مقصد به موږ ترلاسه کوي لګیا دی او موږ په هغه باندې حمله کوو. ایران په واضحه طور ویلي وو. بیا چې جنګ شروع شو نو په ایران باندې بمباري وشو، د ښارونو تباه برباد کړی شو، معصومه خلک او ماشومان ووژلی شو، د هغوی د روحاني لیډر په کور باندې حمله وکړی شو، د هغه د خاندان اکثر خلک ووژلی شو. نو د دغو طاقتونو دا خیال او دغه نارې به دوی لګولې چې موږ به دا حکومت ختم کړو، نو بیا به ایرانیانو ته ازادي میلاوه شي. خو د دې اثر څه وشو؟ یو څو چې کوم مخالفان وو د حکومت، اوس هغوی هم د هغوی په حق کې شو. او دا لیډر چې کوم وو، خامنه‌ای چې نوم وو، نو هغې ته خو د شهادت مقام ملاو شو، او د دغه شهادت د مقام په وجه په قام کې د هغې عزت نور زیات شو، د هغې بچي مو وژلی شو، پوره خاندان وژلی شو. نو دا ظلم چې کوم وشو، نو د نه به حکومت خو څه بدلېدو، په دې خو د هغوی عزت او احترام نور هم زیات شو.
بهرحال ایران هم د رد عمل په تور په عربو ملکونو کې په هغو اډو باندې حمله وکړه چې د مغربي طاقتونو د امریکې اډې وې او د دې نه علاوه ځینې داسې ځایونه هم شته چېرته چې تیل کوی وغیره دي چې چېرته امریکې دا دړکه ورکول شروع کړې ده چې که ایران د سعودي عرب په فلاني د تیل والا علاقې باندې حمله وکړه نو موږ به ورسره داسې وکړو او ځینې ځایونو کې حمله کړې هم ده نو چې دا به در سره وکړو یا هغه به در سره وکړو په دې ایران په واضح تور وویل چې نه داسې ځایونو کې به موږ حمله کوو او نه موږ کړې ده او نه زموږ څه داسې اراده لرو د مسلمانانو په زړونو کې د مسلمانانو خلاف د نفرتونو پیدا کولو دا یو چل دی جنګ خو مخکې نه روان دی دا صرف د دغو نفرتونو له نوره هوا ورکولو کوشش دی چې دا خبره دی کړې ده او لکه څنګه چې مخکې د یو صحافي ما بیان ولوستو هغه دا وی چې کېدای شي چې دا دی په خپله نقصان ورسوي او نامه ورباندې د ایران ولګوي حضور فرمایي چې لکه څنګه ما ووی چې په داسې حالاتو کې مسلمان دنیا ته ډېر په سوچ او په پوهه قدم پورته کول پکار دی خو موږ احمدیان باوجود له دې چې موږ درد لرو مجبور یو موږ څه کولی نه شو سوای له دې چې دی خبرداره کړو دې لپاره د دعا وکړو او په دغه خبره دې دوی د پوهولو کوشش وکړو چې دا څه کېږي لګیا دي دا غلط کېږي لګیا دي مسلمان حکومتونه که اوس هم پوه شي او صرف خپل ملکي مفادات نه بلکې د مسلمان امت مفادات د مخې ته کېږدي او د هیڅ قسمه د غدارۍ ارتکاب دی نه کوي نو اوس هم یو حده پورې بچ کېدی شي د مشرق وسطی په عربو ملکونو کې هغوی د تیل دولت لري خو نه خو هغوی د دفاع صلاحیت لري او نه د دوی صنعت ترقي کوي لګیا دی صرف د تیل دولت یا زري ځایونو کې د سیاحت د فروغ په وجه دې ته ترقي نشي ملایوي د دې ترقي نشي کېدی د دې مکمل انحصار مغربي دنیا او مغربي طاقتونو باندې دی او لکه څنګه چې ما وویل چې د دې دغه کمزوریانه فایده پورته کړې ده مغربي طاقتونو ولته خپل اډې جوړې کړې دي خو بیا چې د ایران خلاف جنگ شروع شو نو ایران هم په عربو ملکونو باندې حملې شروع کړې او په عربو ملکونو نه بلکې په امریکې اډو هغوی حملې وکړې خو اوس عربو له دا تاثر ورکړل کېږي لګیا دی چې دا حمله په تاسو باندې شوې ده لکه څنګه چې واضح ده چې اوس دا جنگ یو خوفناکه صورت اختیار کړی دی د ایران له طرفه میزایلونه ویشتل کېږي لګیا دي او دا په لاره کې ودرولو لپاره امریکایانو خپل یو دفاعي نظام خو جوړ کړی دی خو تجزیه نګاران اوس دا لیکي لګیا دي چې که ایران د $50,000 یو میزایل ورولي نو په دې د دې د تباه کولو لپاره چې څومره خرچه ده نو هغه په ډېرو $1,000,000 کې ده ځینې تجزیه نګاران خو دا لیکي چې په معاشي لحاظ د دې نقصان امریکې ته کېږي لګیا دی خو دا صرف یو خیال دی دا طاقتونه مخکې راسي د هر څیز حساب لري او پوره جایزه اخلي دوی دا هر څه فیصله مخکې نه کړې وه او زما دا خیال نه دی چې دا طاقتونه چیرې به ځان باندې څه نقصان نه اخلي بلکې د دغه عربو ملکونو نه به دوی دا پیسه وصولۍ لګیایي چې موږ ستاسو دفاع کوو لګیا یو طرف ته خو به د هغوی د تیل کوی بند شي بندېږي لګیا دي ګراني زیاتېږي لګیا ده د تیل په پیداوار کې کمی را روان دی نو بل طرف ته دا نقصان به دوی پوره کولو ته مجبور وي او د دې په وجه به د دوی ذخایر ډېر کم شي ختم به شي په آخر د عربي دنیا معیشت ته به ډېر زیات نقصان وشي مغربي دنیا یا لویو طاقتونو ته هم نقصان کېږي خو د ټولو نه زیات نقصان به عربو ته رسي او دې خبره باندې هغوی ته پوهېدل پکار دی اوس هم دوی پکار چې پوه شي په دې باندې اوس موږ دا ګورو چې د امریکا چې کوم موجوده صدر دی
هغوی د خپل د پخواني حکومتونو چې کومه پالیسي د هغې له عملي شکل ورکوي لګیا دی او دا صرف د نننۍ حکومت پالیسي نه ده د ننني حکومت دا پالیسي نه ده بلکې همیشه راځي د هغوی همدا پالیسي پاتې شوې ده چې چېرته د دوی زړه غواړي هغلته په وسایلو باندې په زوره قبضه کوي او بیا په څه نه څه باندې د هغې د جواز پیدا کولو کوشش وکړي چې دا وجه شوه یا هغه وجه شوه بلکې نن خو چې کوم د دې موجوده نایب صدر دی د امریکې هغه تر دې ووایي چې که فلاني ملک موږ سره نه شاملېږي نو موږ به په زوره د هغوی په وسایلو قبضه وکړو او ځان سره به شامل کړو یعنې کوم ملکونه په جنګ کې نه شاملېږي نو په هغوی باندې بیا پابندۍ ولګولی شي او وروستو ورځو کې د سپین وزیر اعظم جرأت ښودلی و دا ویلي و چې موږ به د دغه جنګ کې برخه نه اخلو او نه به خپل اډې ورکوو نو هغه له ډډه ورکړی شوې وه چې امریکا به تاسو سره تجارتي تعلقات ختم کړي نو داسې په دړکې او په غلطو طریقو د نقصان رسولو کوشش چې دوی کوي نو ملکونه او خلک مجبورولی کېږي چې هغوی د هغې سره شامل شي نو په دغه صورتحال کې انصاف خو چېرته ډوباکي پاتې نه دی او چې کله انصاف پاتې نه شي نو بیا تباهي راځي او داسې خطرناکه نتایج راوځي چې کم پیدا کېږي لګیا دي بلکې دې نه هم زیات خطرناکه نتایج او خوفناکه نتایج به پیدا کېږي تېرو ورځو کې د یورپ په پارلمان کې هم د هغوی یو د پارلمان غړي چې د سپین و ښځه ده هغوی ډېر په واضحه طور دا بیان ورکړی دی چې د امریکې په یو جنګ کې ښځې ته ازادي نه ده میلاوه شوې ښځه وه هم د ښځو دپاره خبره کړې وه چې امریکنیان دا دعوه لري چې موږ د ایران د ښځو د ازادۍ لپاره جنګېږو نو دا هر څه دروغ دي هېڅ چېرې هم په دې د ایران ښځو ته ازادي به نه میلاویږي او نه چېرې امریکې چېرته د ښځو د ازادۍ لپاره جنګ کړی دی او نه په دې کې او نه د هغې له ازادي ورکولو کې هغوی چېرته کامیابه شوي دي بهرحال خلاصه دا ده چې په دغو ملکونو کې مخکې نه د امریکې تر یو حده اجارهداري وه خو اوس په دې کې اسرائیل هم دوی ښه په ښکاره شامل کو او دغه اجارهداري نوره مضبوطېږي لګیا ده عرب او اسلامي ملکونه په دغه خبره نه پوهېږي چې په زبردستي په دړکو په غلطو طریقو په د جعلي چلونو مونږ یو داسې ځای کې ګیر کړی شوي یو داسې ځای کې دوی مونږ ګیرې لګیا دي چېرته به چې مونږ په خپل یو مسلمان ملک سره په جنګ شو مسلمانان به په مسلمانانو سره جنګولی کېږي بهرحال اوس روسو چین هم خپل یو بلاک جوړی لګیا دی او دا خو ظاهر ده چې دا کم بلاکونه جوړیږي لګیا دي اوس دا به آینده زیاتیږي او دې کې به وسعت پیدا کېږي او نور به دا جوړیږي او نور به مضبوطیږي اسلامي دنیا اوس د جنګ میدان به جوړوي ځکه چې هغې سره داسې وسایل دي چې ورباندې دا خلک قبضه کول غواړي کاش که مسلمانان په دغه خبره پوه شي او عقل وکړي دوی اوس دا وایي امریکا او د هغې ملګري چې موږ په ایران باندې دې لپاره حمله کړې وه چې د دې فلانه اراده وه او که هغه داسې کړې وه نو داسې به شوې وې اټم به یې جوړ کړی وې یا دا داسې هغسې به شوې وې یعنی صرف یو تصور پیدا کړی شوی و پیدا کړی شو جنګ شروع کو دوی چې که داسې وي نو داسې به کېږي نو دا سراسر د زبردستۍ والا خبره ده اوس خو د دوی خپل تجزیه نګاران هم دا ویل شروع کړي چې ایران تباه کول یا هغه سره جنګ کول دومره اسان نه دي څومره چې دوی ګڼل ایران یو ډېر وسیع او خور ملک دی هغوی سره څه نه څه طاقت شته او دا جنګ ډېرې مودې پورې هم کیدای شي چې روان وي او د دې نقصان به د ټولې دنیا اقتصاد ته رسي خو په مسلمانې دنیا به د دې اثر ډېر زیات وي خو بیا هم د ټولو نه لویه او افسوسناکه خبره دا ده چې په دې کې به د مسلمان وینه تویوي بهرحال مسلمانانو ته د خدای پاک د عذاب نه ویرېدل پکار دي په سوونو
ماشومان ووژل شو، په سوونو معصومان ووژل شو. که د مغربي ملکونو طرف ته وګورو نو د هغه ځي کالمنګارانو دا لیکل شروع کړي دي چې که اسرائیل یا په امریکې کې یا په یو غربي ملک کې حمله وشوه او زموږ یو څو ماشومان هم ووژل شو نو په اخبارونو کې به کالمونه ولیکلی شي په ډېرو ورځو پورې به لیکلی کېږي. خو دلته په یو سکول باندې بمباري وکړی شوه، په سوونو ماشومان ووژلی شو، خو هېڅوک هم څه وینا والا نشته دی. مخکې په فلسطین کې دا حل دوی کړی، اوس په ایران کې هم دا روان دی او داسې معلومیږي چې د دې په نظر کې د مسلمان د ژوند هېڅ اهمیت نشته دی. بهرحال خدای پاک د مسلمانانو له عقل ورکړي چې دوی د عقل نه کار واخلي، یو بل سره د کینی او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي. چې دوی د توحید دعوه لري نو د توحید د قیام لپاره دوی ته یو کېدل هم پکار دی. داسې په الزامونو د جګړو ضرورت نشته دی. دا وینا چې د فلاني د عقیدو په وجه جګړې زیاتېږي لګیا دي. ځینې وخت د عقیدو په وجه هم جګړې زیاتېږي او دا خو عام وي چې سم خوښوي، چې سم مرضي وي، چې سم څوک غواړي، خو دا خو عام وي. بیا مسلمانانو کې چې د یو بل سره کم نااتفاقي ده نو د دې وجه هم دا ده چې حالانکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو دومره محتاط او دومره شفقت کوونکي وو چې صحابه ځینې وخت چې د هغې مخې ته دا بیان کړه چې فلانی تن منافق دی نو هغوی فرمایي چې تر څو چې هغه لا اله الا الله وایي زه هغه ته هېڅ هم نشم ویلی او ته ورته منافق مه وایه، یعنې تاسو ورته منافق مه وایي. نو په وړې شان خبره جګړه کول اصل کې هم ځان ته د نقصان رسولو ولا خبره ده. خدای پاک د مسلمان دنیا ته د دې عقل هم ورکړي. اوس هم که هغوی پوه شي چې صرف د عقیدو د اختلاف په وجه د ایران خلاف نه دي دوی ته کېدل پکار. د توحید د قیام لپاره اسلام د توحید د قیام لپاره راغلی او د دې کوشش پکار دی. لوی طاقتونه خپل خدای مه ګڼئ ځکه چې همیشه چې کم طاقت به پاتې کېږي هغه صرف د خدای دی. که دغه لوی طاقتونو تاسو هر څه ګڼلی دي نو بیا به دا خلک یو پسې بل په ټول اسلامي دنیا به قبضه وکړي او دا چې کوم ظاهري حکومتونه دي دا به هم ختم شي. نو اوس هم وخت شته، د هوش کولو ضرورت دی، د خدای طرف ته ټیټ شئ. دغه دنیادارو د دنیا امن و سکون او په خاص طور د مسلمان دنیا امن و سکون برباد کړي د آینده به هم کوي. په قرآن کې خدای پاک مسلمانانو ته هدایت ورکړی دی او فرمایلی دی چې وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. چې که د مسلمانانو دوه ډلې یو بل سره به جنګ شي نو د دوی ترمنځ صلح کوئ او بیا د صلح نه پس که په دې کې یو بل باندې حمله وکړي نو ټول رايوځای شي او دا چا چې حمله کړې وي نو د هغه خلاف جنګ وکړي تر دې چې هغه د خدای حکم طرف ته واپس راشي او که بیا هغه د خدای پاک حکم طرف ته واپس راشي نو په عدل د هغه دواړه چې یو بل سره په جنګ و د هغوی ترمنځ صلح وکړي او انصاف د نظر وړاندې ساتئ. خدای پاک انصاف کوونکي خوښوي. نو دا هغه نقشه ده یا هغه نقطه ده چې د اصل کې خو د دنیا د عمل لپاره دا ډېره ضروري ده، خو مسلمان دنیا ته خو په خاص طور دی باندې عمل کول پکار دی ځکه چې خدای پاک په قرآن کې واضح هدایت هغوی لپاره دا فرمایلی دی. نو د عدل او د انصاف تقاضې پوره کوي او د اسلامي ملکونو چې کم تنظیم دی هغه د په دې کې خپل کردار ولوبوي. دا خبره واضح کېدل پکار ده چې صلح کولو په وخت خپل ذاتي مفادات مخه ته نه دي ساتل پکار بلکې د اصل مسلې فیصله کول پکار ده چې د دې څه وجوهات دي او وجوهات هم هغه دي چې کوم موږ ته صفا ښکاري لګیا دي چې د جعلي طاقتونه موږ جنګول غواړي یو بل سره. ملګري ملتونه د اقوام متحده UN وغیره چې کوم جوړ شوي دي هغوی هم څه مثبت کردار نه دی لوبولی بلکې دوی خو پخپله بلکې اوس خو دا خلک پخپله د هغې خلاف لګیا دي خبرې کوي.
نو که موږ د ذاتي مفاداتو نه بالا شو او ملکی مفاداتو نه بالا شو دا کار وکړو نو مله به موږ بچ کېدی شو کې نه موږ به د دغه د جعلي طاقتونو غېږې ته مسلسل ورپرېوځو نو ټولو مسلمانو ملکونو ته یو ځای کې ناسو ضرورت دی همدغه شان خدای پاک فرمایي مخکې همدغه آیت کې چې انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون چې د مؤمنانو رشته یو بل سره د ورونو په شان نو تاسو خپل د دوه ورونو ترمنځ چې یو بل سره په جنګ سوله کوئ چې د خدای پاک تقوا خپله کوي چې په تاسو باندې او د خدای پاک تقوا خپله کوي چې په تاسو باندې د رحم وکړي شي او که مسلمانانو کې اختلاف هم شي لکه څنګه چې د ایران او د ځینې عربو ملکونو ترمنځ ویل کېږي چې اختلاف دی یا په نورو مسلمانو ملکونو کې اختلاف دی ته یا ساتل پکار دی چې یو بل سره د دې اصل تعلق د اسلامي ورورولۍ دی اخوتو د ورورولۍ وړې جګړې پکار نه چې دغه اسلامي ورورولۍ د ختمولو سبب شي او په دغه خبره مسلمانو ملکونو ته خاص پام پکار دی یعنی لکه څنګه چې ما وایي چې اسلام مخالف چې کم طاقتونه دي هغوی به ترنه فایده پورته کوي په خپله عربو تم پکار دی عربو ملکونو ته چې هغوی د هم د ایران حکومت تم پکار دی چې د صلح حل دی روباسي چین او ځینې نور ملکونو چې پکې پاکستان هم شامل دی هغوی د صلح لپاره خپل د کردار لوبولو پیشکش کړی دی کاش که مسلمانو دنیا په دغه خبره پوه شي خدای پاک د ورله عقل ورکړي بهرحال زموږ کار خو همدا دی چې په خاص طور مسلمانې دنیا او د معصومه خلکو لپاره د دعا وکړو د روژې په میاشت کې په خاص طور صرف ذاتي دعاګانو طرف ته پام مه کوي بلکې د مسلمان امت لپاره دعا وکړي خدای پاک د دې عقل ورکړي چې په دنیا په خاص طور مسلمانې دنیا کې د امن قایم شي او مسلمان د مسلمان مری نه پرې کوي دا خلک چې یو بل سره جنګیږي او په غلطه طریقه یو بل وژني نو په دغه عمل د خدای پاک د خفګان دی سبب جوړیږي او داسې خلک صرف په دغه جهان کې به نقصان نه پورته کوي بلکې په بل جهان کې به هم دوی نقصان پورته کوونکي وي نو ځکه د دې خبرې طرف ته خاص پام ضرورت دی او د لپاره خاص طور باندې دعا ضرورت دی خدای پاک دې په حقیقي رنګ کې د دعاګانو توفیق دې موږ له راکړي حضور فرمایي چې نن به یو څو غایب جنازې هم کوم څه د مرحومینو ذکر به هم کوم لومبی ذکر دی د مکرمې صاحبزادي عبدالجمیل صاحبي چې د حضرت خلیفة المسیح ثاني رضی الله تعالی عنه د ټولو نه وړ لور وه او د ناصر محمد سیال صاحب مرحوم اهلیه وه چودري فتح محمد سیال صاحب چې مبلغ هم پاتې شوي دي دلته د هغوی د انګور وه او تقریبا د 9 کال عمر کې وروسته تېر ورځ کې دوی وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون مرحومه موسیه وه او د حضرت سیده مریم بیگم صاحبه د امید طاهر د ټولو نه کشره لور وه او د حضرت مسلمود په ماشومانو کې د ټولو نه دوی کشر وو د دوی نکاح حضرت مسلمود رضی الله تعالی عنه تړلی وه په کال 1955 کې او حضور چونکې بیمار وو په کټ ملاست وو نو ملته نه هغوی خطبه ورکړې وه او دعا یې کړې وه د کور یو څو کسان شامل شوي وو خو لیکونکي لیکلي دي چې دغه تقریب دوران اول نه تر آخره پورې حضرت خلیفة المسیح ثاني باندې یو خاص کیفیت طاری وو او بیا حضرت مسلم موعود په کال 1956 کې دوی واده کړی وو او سره د دعاګانې د دې رخصتي کړې وه د دوی 4 بچي دي یو زوی ظاهر مصطفی لومبی زوی دی چې کوم هغوی خپل خور صاحبزادي احمد القیوم له ورکړی وو له وړوکوالي راسې هغوی دا لوی کړی دی د دوی بیا لور د یاسمین ملک دا هم په کینیډا کې ده سادیه احمد دلته په UK کې اوسیږي صوفیا احمد دا په ربوی کې د ناظر خدمت درویشان د مرزا صمد احمد صاحب اهلیه ده مکرم ناصر محمد سیال صاحب وقف زندگی وو د حضرت مسلمو چې کله فضل عمر ریسرچ شروع کړی وو نو پای کې دوی د ریسرچ لپاره لګولی وو
او نه پس چې کله ریسرچ ختم شو بند شو نو بیا جماعت دی له اجازه ورکړو چې خپل کار دی کوي د دوی لور صوفي لیکي چې د غریبانو خیال به دوی ساتلو نورو خلکو حضور فرمایي ما ته دا لیکلي چې زموږ خیال به دوی ساتلو ضرورتونه به زموږ پوره کولو کوشش به کولو او حضرت مسلم موعود هم د دې د وړوکوالي ځینې واقعیت دي ځینې خوبونه دي د حضرت مسلم موعود ځینې خوبونه دي چې پکې د دې ذکر دی او په دغه لحاظ د دې ذکر سره زوړ تاریخ هم راشي یو کورنۍ واقعه هغوی په خپله بیانه کړې د حضرت مسلم موعود چې کوم اصول پرستي وه د هغوی او د جومات چې کوم کارکوونکي دي د هغې د عزت به هغوی څومره خیال ساتلو چې د حضرت مسلم موعود سپلای به بهر پرتې وي هغه به هغوی صفا کې هغوی خپله سپلای هلته ایښې وه حضرت مسلم موعود هغه سپلای راوچته کړه او دا یې وایي چې دا د چا سپلای ده اوسه کې وو چا څه خبرو نه کړه نو آخر کې هغه وایي چې ښه راته ووایه چې چا ده زه به هېڅ هم ورته نه یم نو دا ډېره نیازبینه وه د حضرت مسلم موعود نو دوی وایي چې زما وه نو حضرت مسلم موعود وایي چې آینده که ته په خپله نه شې پالش کولی نو مال راکوه خو د جوماتي کارکوونکي باندې به نه پالش کوې یعنې دوی خپله سپلۍ هلته ایښې وه چېرته به چې حضرت مسلم موعود خپل سپلۍ هلته به د هغې پرتې وې پالش دپاره نو حضرت مسلم موعود چې آینده به ته که په خپله نه شي پالش کولی نو مال راکوه خو په د جومات کارکوونکي باندې به نه پالش کوې بهرحال صدقه خیرات به دوی ورکول د غریبانو به ډېر خیال ساتلو او د دوی وي چې ما د دې په زړې چې کومې کاتې هغه مې روباسلې کتابونو کې وي ډېر اخراجات د غریبانو د امداد لپاره دوی لیکلي وو باقاعده به دوی ورکول او چې کله دوی د 7 کالو وو نو د دوی مور حضرت مریم صاحبه وفات شوه او مطهر حضرت مسلم موعود لیکلي چې د مرحوم سره وایي زه شیخ بشیر احمد صاحب کور ته لاړم چې وایي زما وړه لور رحمتالجمیل چې د دې زما ډېره نیازبینه ده او د 7 کالو ده نو هغه مو ولیده چې هغې د مور توازونه کول او جړلې وایي زه هغه ماشومې له ورغلم هغې ته مې وویل چې دې ته ماجې مې وویل چې ما ورته جیمې په مینې به مې ورته ویلې چې مور دې خدای له تلې ده هلته به ورته زیات ارام میلاویږي او دا د خدای پاک مرضي ده چې هغه دلته لاړه شي ګوره رسول کریم هم وفات شوي وو ستا نیکه هم وفات شوی وو نو ستا مور د هغې نه زیاته خو نه ده بیا حضرت مسلم موعود وایي چې زما د خدای سورې د دغه ماشومې نه د 1 منټ لپاره هم جدا نه شي زما د دغه فکرې نه پس ته هغې د مور لپاره تر ننه څه چغه نه ده وهلې او دا فکره چې هغې څنګه واورېده نو بیخي خاموشه شوه بلکې بله ورځ د جنازې په وخت چې کله د هغې مشرۍ خور د صدمې په وجه چغه ووهله او بېهوشه شوه نو زما وړې اهلیې مریم صدیقه له ورغله زما د لور هغې ته وویل د چوټیا پاته چې د خور مې څنګه لیونی ده زموږ اباجان دا ویلي دي چې د مور هم د مور په مرګ کې هم د خدای مرضي وه او دا بیا هم جاړي بیا حضرت مسلم موعود وایي چې یا زما ربه یا زما ربه دا کومې وړې ماشومې چې ستا د رضا له خاطره د خپل د مور په مرګ باندې غم ونه کړو نو ته به دا د بل جهان د هر غم نه به محفوظه نه ساتې حضرت مریم صدیقه صاحبه د حضرت طاهر صاحب لپاره دا دعا کړې او هغوی بیا دا وایي چې یا زما رحیمه خدای ته نه زه داسې امید لرل چې لکه ستا د بندګانو حق دی او د هغه امید پوره کول ستا شان دی بهرحال چندو کې هم ډېره باقاعده د جایداد برخه خپل دی حصه جایداد خپل حساب پوره دوی کړی وو صفا کړی وو او د ګاونډیانو په وفات به دوی کور نه به روټۍ تله باقاعده او همیشه به هر تلې راغلي ته به دوی وي او حضور فرمایي ما ته هم دوی ډېر ځل ویلي وو چې دعا راته کوه چې انجام مې په خیر وي د دوی نوسی نصرت وایي چې زموږ نیا د لمونځ نه وخت نه مخکې به تیاري وکړو کې به ناسته او ډېرې بېتابۍ نه به او ډېرې په ناقلارۍ به د وخت انتظار کولو د لمونځ اوږدې دعاګانې به یې کولې بلکې فهرست جوړ کړی وو
کوم خلکو لپاره به چې دعا کول وه. وی چې زه وړوکي عمر راسې وی زه لا وړه ومه نو خپله نیا مې لیده چې اوږدې دعاګانې کوي او جاړي پکې او یم زه به ناقلاره شوم خو بهرحال د دغه خلکو لپاره به هغوی دعاګانې کولې. حضرت عادي علي صاحب لیکلي لکه څنګه چې ما وجه دې سره ځینې پخواني یادونه وابسته دي واقعات هم دي د حضرت مسلم موعود ځینې خوبونه هم دي. بهرحال حضرت عادي علي صاحب وایي چې هغوی ماته وایي چې یو ځل خلیفة المسیح ثاني سره په ګاډي کې وو نو حضور سره وي زه په شاته سیټ ناست وم نو چې ما ولیده چې حضرت مسلم موعود په ګوتو باندې بار بار څه شمېرې لګیا دي نو ما ته یې تپوس وکړو چې تاسو څه شمېرې لګیا یې نو حضور راته ووایي چې زه د دنیا په ټولو ملکونو کې د مبلغینو د شمېر اندازې کومه لګیا یم او په ټولې دنیا کې کم از کم دومره لکه مبلغین زموږ په کار دي مله موږ دنیا د حقیقي اسلام نه خبرولی شو. نو دا ناقلاري د حضرت مسلم موعود او د هغوی ځینې روایتونه په دې کې دي. د حضرت مسلم موعود یو خوب هم دی او ځکه چې هغه دې سره د دې په حواله دی ځکه به بیان کومه. د جون کال 1948 دا خوب دی هغوی فرمایل چې په جون کې زه ناصر آباد سند کې ومه هلته ما ولیده چې یو مینار دی ډېر اوچت او سپین د قادیان د مینارې په شکل او د دې په لاندینی منزل کې بره د چجې په دروازه زما لور امت الجمیل ناسته ده او ډېرې په بې تکلفۍ هغه خپې زوړندې کړي دي د چجې نه او په دې کې زما نظر په میناره پرېوځي نو زه ګورم چې د مینارې د ټولو نه بره چې کوم منزل دی یعنې د هغې د لاندیني منزل په دروازه کې یعنې هلته یو مار ناست دی چې ډېر فوټ اوږد دی او یو نیم فوټ غټ هم دی او ډېر ګز اوږد دی او یو نیم فوټ غټ دی او د شین رنګ دی هغه سر وباسل او د لاندیني منزل طرف ته را روان دی او دغه شان هغه د شاطیني منزل نه راغلو هلته ورکوز شو. په اختصار بیانوم بیان خو ډېر اوږد دی خو ان تر دې چې ټولو نه لاندیني منزل نه د بره منزل ته هغه ورسېد او بیا هغه د لاندیني منزل د چت طرف ته هغه روغ شو. نو دغه وخت په دغه خیال حضرت مسلم موعود وایي چې زما زړه کې راغله چې امت الجمیل ناسته ده په چجه باندې داسې نه چې د مار دا ونه چیچي او ورسره زه په دې هم وېرېدم چې که جنۍ ده که لږه ولړزېده نو پرېوبځي نو ما ډېر په لجاجت خدای پاک ته دعا شروع کوه دا فکر ماته یاده چې اللهم اعز حالي وللجماعة الاحمدیة ولغربائها چې یا خدای دا زما له خاطر او د جماعت احمدي له خاطر او د دې د غربا له خاطر دغه بلا نه نجات راکړه. حضرت مسلم موعود چې په عربی کې د غربا مطلب د مسافرانو وي او په اردو کې د غربا مطلب مسکینان وي. خدای پاک خبره چې دې ځای کې اردو محاوره استعماله شوې ده یا عربي محاوره او دې کې د ځینو مسافرانو طرف ته اشاره ده. بهرحال وي چې زه ما دا دعا کوله او ما کته چې احمد الجمیل په خپله خطره محسوسه کوه د چجې طرف ته هغه لاندې کېدل شروع شوه او به داسې خواته کېدو ډېر ګزه هغه د دروازې نه لرې شوه او په دې کې هغه مار هغه دروازې نه راکوز شو د جمیل طرف ته متوجه شو خو بیا چې هغه لرې وه نو ځکه هغې پسې لا نه وړو بلکې د ځمکې طرف ته هغه تلل شروع کړو. هغوی وایي چې دا خوب په ظاهر د ماشومې لپاره ډېر مبارکه دی او په دې کې دعا ده او زما لپاره د یخوالي د سبب جوړېدو نه علاوه د جومات او د غربا لپاره هم دا مفید دی. الله عالم. خدای پاک نورم رویا دي په دې کې ذکر دی د حضرت مسلم موعود او د حضرت مسلم موعود چې کوم رویا کې د دې ذکر دی نو د حضرت مسلم موعود په نورو خوبونو کې هم د دې ذکر شته. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي. حضور فرمایي چې دویمه جنازه چې ذکر کول دي دا د ډاکټر رشید احمد خان ده. دلته د هالند چې کوم مکرم نظام الدین صاحب د دغې زوی و. د هالند ډاکټر رشید احمد خان صاحب ذکر کول غواړم چې د مکرم نظام الدین صاحب زوی و. تېرو ورځو کې
یو نوي کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی و. د دوی 4 زامن او 4 لوڼې وې. ډاکټر رشید صاحب والد نظام الدین صاحب د صوبه سرحد سابق امیر ډاکټر فتح الدین صاحب کشر ورور وو او د دې په ذریعہ د دوی خاندان ته احمدیت راغلی و. په کال 1905 کې حضرت مسیح موعود علیه السلام په لودیانه کې یو خطاب فرمایلی و. هغه فتح الدین صاحب په سکول کې سبق وی. د سکول استادانو طالب علمان په سختۍ باندې کړي وو چې چیرې به د هغوی د تقریر اورېدلو نه زه دا جادوګر دی او تاسو باندې به قابو بیا مومي. همیشه راسې په نبیانو باندې الزام لګولی کېږي او هماغه الزام دوی په حضرت مسیح موعود هم لګولو دغه مولیانو. بهرحال دوی وایي چې فتح الدین صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام خطاب اورېدلو لاړه او د حضرت مسیح موعود علیه السلام مخ چې دوی ولیده نو د وړوکي عمر نه دوی ته یقین شو چې دوی رښتونی دي. نو بیا وروسته د تعلیم مکملولو نه پس ته په کال 1914 کې د حضرت خلیفة المسیح اول په زمانه کې هغوی بیا بیعت کړی و. ډېر نیک فطرته وو. مرحوم رشید صاحب هم ډېر نیک فطرته وو، سلیم الطبع وو، ملن نثاره وو، خدا ترسه وو، صله رحمي کوونکي وو او ځان به په تکلیف کې واچولو. ډېر بهادر وو، شجاع وو، د خلافت شیدایي وو، هر وخت هر قربانۍ لپاره به تیار وو. د غریبانو کفالت، د مستحقینو مدد کول دا به چاته د وینا نه بغیر دوی کولو. ډېر نومباین چې ورباندې د روغو مقدمې به جوړېدې د هغې د ضمانت لپاره به دوی لاړه او په فرقان فورس کې هم دوی شامل وو. دوی ته دا سعادت ترلاسه شوی دی چې دوی او د دوی سخر عباس خان صاحب او د دوی رور منظور صاحب په صوبه سرحد کې د حضرت خلیفة المسیح ثاني د وقف جدید د لاندې مختلفو علاقو ته دوی لیږلي وو او دا ذمہواري ورته سپارلې وه چې کم پخواني احمدیان خاندانونه دي هغې سره رابطې بحالې کوي او د تبلیغ کار ترسره کوي. نو دوی دا کار ډېر په خوش اسلوبه ترسره کړی وو. د تبلیغ دوی ته ډېر شوق و. یو ملګري ته تبلیغ کړی و، دولت خان صاحب هغوی بیعت کړی و. په هغې باندې مقدمه شروع شوه او د دوی باندې مقدمه جوړه شوه، د دوی ګرفتاري هم شوې وه. ضمانت لپاره څوک راتلو نه، مسلکي نه قبلېدی. نو رشید صاحب پخپله خپل زوم سره هلته لاړه. ملایانو د 15,000 کسانو جلوس راوباسلی و، هغې ورباندې کاڼي ویشتل شروع کړه. د دوی د زوم په سر باندې کاڼي لګېدلو هملته هغې پرېوته او بیا اخر هغوی ملایانو هغې ډېر وهلي وو. اخر هملته هغوی بیا شهید شو او پولیس چې کوم د هغوی عمل دی دغه شیطانانو چې موږ خو ثواب ترلاسه کولی یې، بیا پولیس هم د دې چې کوم لاش و هغه یې په خپو وهل شروع کړه چې موږ هم ثواب ترلاسه کړو. بهرحال رشید صاحب هم وهل خوړلی و او د هغوی د بدن تقریبا ټول هډوکي مات شوي وو، ډېر زخمونه هغوی ته راغلي وو. د دې نشانونه بیا حضور فرمایي ما به کته د دې په مخ باندې نشانونه وو او د دوی بازو وغیره هم داسې تاو شوي وو د دغه وهلو د لاسه. خو خدای پاک دوی بچ کړي وو. هغه خلکو دوی ډېر وهلي وو، دومره وهلي وو چې دوی مړ ګڼلي وو، هلته یې پرېښي وو او بیا وروسته پولیس د دوی لاش وړو او چې کله دوی هسپتال ته جوخت ورسېده نو دوی هلته ورته وویل چې زه خو ژوندی یم او ما فلاني ځای ته ورسوئ. بهرحال ډاکټرانو دوی وکته نو هغوی هم حیران وو چې دوی ژوندي څنګه دي. بهرحال خدای پاک مرضي وه د دوی ژوندي ساتل او هغې نه پس تقریبا 3 کالو نه زیاتو پورې دوی ژوندي پاتې وو. دې نه پس تر 3 کالو نه زیات پورې دوی ژوندي وو او د دغو زخمونو نه باوجود د دغو وهل غړو نه باوجود دوی ډېر متحرکه وو او بهرحال پولیس ته وویل چې ما پېښور ته ورسول نو هلته پولیس والا مخالفان وو، رسول هم د دوی ګران وو خو هلته دا فایده وشي بهرحال چې که پیسې ورکړي خلکو له نو کار وشي. نو دوی بیا وایي چې ما نه چې څومره پیسې اخیستل غواړي واخلي خو ما ورسوي. نو په دې هغه پولیس والاو چې کوم افسر و هغه ومنله او دوی پېښور ته ورسول. بیا دوی ربوی ته راغله، علاج وشو، خدای پاک په فضل دوی ته نوی ژوند میلاو شو. نو ګمان خدا و چې
یعنی یو خوا خو دا حالو چې دوی پرتخانه ته لېږلې کېده خو بیا خدای پاک دوی هغې نه پس تر 300 کالو پورې ژوندي ساتلي وو. ډېر متحرک وو. دوی هالنډ کې هم پاتې شوي دي. هلته د جومات کار به هم دوی کولو. په کال 1984 کې هم په دې باندې دشمنانو تومانچې نیولې وه. نو وخت هم دوی هغه وخت هم دوی ډېر په جرئت دا ویلي وو ملایانو چې ورته دا وایي چې کلمه ووایه مسلمان شو. دوی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو مخکې نه دا وایم په دې زما ایمان دی نو زه اوس نور څنګه مسلمان شم. نو هغوی وایي چې نه مرزا صاحب ته کنځلې وکړه. دوی چې کنځلې خو به زه نه کوم داسې اسلام نه دی. او نه پس هغوی چې زه خو درود وایم او رسول کریم په تعلیم باندې عمل هم کوم او دغه قسمه حرکتونه زه نشم کولی. او بیا هغوی وایي چې ما هغوی ته ووایي چې یو د صحابي واقع مې ورته واوروله چې کله د رسول کریم په جنګ احد کې د شهادت خبر مشهور شو. نو هغوی وایي چې یو کجوره زما او د جنت ترمنځ خو یو کجوره ده او هغه هغې یو طرف ته لړک او د دشمن باندې هغې حمله وکړه یوازې او تر هغې چې د هغې جسم بیا ټوکړې ټوکړې شو. نو دا واقع به دوی چې ما هغوی ته واوروله او ما ورته وویل چې زما او ستا ترمنځ خو کجور هم نه ده حایله ځکه چې تاسو زما په سینه باندې د تمانچه ایښې ده نو تاسو دا وچلوئ شهید مې کوي. خو زه به دا خبرې نه کوم چې کوم تاسو وایي چې مسلموت ته کنسلې وکړه. او ډېر د جرأت مظاهره دوی کړې وه. خدای پاک د دوی سره د مغفرت سلوک وفرمایي. د دوی درجات دې اوچت کړي او د دوی بچو ته دې د دوی د نیکۍ قایمو ساتلو توفیق ورکړي. دریم ذکر دی د مکرمې زینب بیبي صاحبې. دا د بشیر احمد صاحب مرحوم چې سابق صدر وو د جومات او د جومات امام وو په چک 215 کرتارپور کې دغې اهلیه وه ده. دی په تېرو ورځو کې د 75 کال عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسیه او د دوی والد خادم مسجد وو د دارالذکر فیصل آباد علي محمد صاحب. ډېره دعاګو وه، تهجد ګزاره وه، د مونځونو پابنده وه، د قرآن هره ورځ تلاوت کولو، مهمان نوازه وه، خلافت سره ژور عقیدت لرلو، نیک فطرته ښځه وه. د غریبانو مدد به هم کولو او د جمعې خطبه به یې باقاعدګۍ سره اورېده او کوروالا ته به اواز کو هغوی ته به اوروله. په غمزپلو کې د دوی 3 زامن دي او 4 لوڼې دي. ډېر نوسانوسي د دوی واقفي زندګي دي. د دوی زوی طاهر احمد صیفي صاحب د سلسلې مبلغ دی په لوساکا زامبیا کې. نه بلکې د دوی لور احمدالرشید صاحبه هغه اهلیه ده د سلسلې د مبلغ په اوساکا کې. او نن سبا دوی هم په اوساکا کې وو چې کله دوی وفات شوي دي. هغه لور چې کومه ده هغه هم په اوساکا کې ده. نو دوی چې وفات شوي دي نو دوی لور شامله نه شوه د دوی په وفات کې. جنازه یې ونه لیده. خدای پاک دې هغې له هم صبر او حوصله ورکړي او مرحومې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر